دا وخت موږ چې کوم دی تقریبا 3:30 بجې دي او چنګا منګا کې موږ په دې ټرین کې کېناستو او انشاءالله دا چکر به زموږ د ټرین کې دا ملګري را سره دي به امیر صاحب را سره دی سیدالن دی را سره به حافظ را سره دی او ابراهیم را سره هم دی او انشاءالله دې ټرین کې موږ چکر لګو تاسو به انشاءالله دا ویډیوګانې مخو او تاسو موږ سره اوسئ دا چنګا منګا ځنګل چې کوم دی دا په پوره ایشیا کې په 1 نمبر باندې دی د دې نه مخکې داسې غټ ځنګل بیا نشته د هغې وجه داسې ځنګل خو ډېر شی نور هم ډېرې دي خو د هغې وجه داسې دی چې دا مصنوعي جوړ شوی دی په لاس باندې جوړ شوی دی کوم چې په لاس باندې بوټی نال شي او هغه بیا غټ شي د هغه نه یو ځنګل جوړ شي دا په هغه طریقه باندې جوړ کړ دی انګریزانو خو انګریزانو غریبانانو ته څه پته وه چې موږ نه به دا مسلمانان بیا هم دا شی قبضه کوي هغو خو دا دې لپاره چې کوم دی دا بوټي نال کړه چې کله به د لاهور نه دا ګڼ ټرین به چې کراچي ته تلو هغه وخت کې خو د کوهلي سیسټم یا د داسې د تیلو سیسټم د بجلي سیسټم نه نو هغو به داسې وکړه چې دا لرګي به یې وسېځل دا لرګي به غټ شو بیا به یې وسېځل هغې نه به کوله جوړه کړه او دا کوله به بیا په دې ټرین کې واچوله نو د کراچي ته وځي بیا دا ګاډۍ ته او چونکې رش هم نن ډېر زیات دی د اختر دویمه ورځ ده او نور کال خو داسې رش به وي باندې موږ خاص نه یو راغلي خو د اختر په دویمه ورځ باندې موږ راغلو د وړوکي اختر نه بعد خو رش چونکې ډېر زیات دی دا ټرین کې موږ ناست یو دا کسان نه سره دي او انشاءالله تاسو هم سره اوسېږئ او چکر به در باندې لګوو سیر به کوئ انشاءالله د چنګا منګا ځنګل به در باندې ښیو انشاءالله خدای خدا خوا जंगल में केटोल इधर साथ है उधर बनाइए और सामने पार्क इधर دې سایډ باندې چې کوم دی پارک هم جوړ شوی دی د ځناورو دپاره دا ځناور چې څومره قسم ځناور دي دا په دې کې دلته په دې پارک کې دندې دي چړیاګرې والا موټر دی په دغه ځای کې دنده او په دې بل لاس باندې چې کوم دی دا زما کیمرمین به تاسو ته وښایي دې لاس باندې چې کوم دی ټول دا شړ بوټي دي ونې دي ځنګل دی مختلف خو چونکې دنده پکې څوک تللی هم نشي داسې یوازې لږ مشکل غونته کې هم دی کېدای شي سان یا د بل شي یاره داسې خطرې کېدای شي ځناور قسم ځناور په دې کې نور هم کېدای شي اوس موږ چې کوم دی تقریبا داسې یو 10 منټ سفر وکړو په دې ټرین کې خو اچانک چې کوم دی موږ ته دا ټرین بند شو پته نه لګي چې څه وجې کېدای شي اوس خو دا ګاډی مخه چې دا ټرین واپس هم روان دی پته نه چې خرابي ده یا څه مسله ده او ګیر چاپېره خوشه ځنګل دی پته نه لګي خو انشاءالله موږ واپس لاړو پته نه لګي چې کویله راته ختم شوه لرګی پکې ختم دی یا څه خرابي د وجې پکې څه مسله راغله نو موږ اوس واپس چې کوم دی دا ټرین واپس په ریوس باندې روان دی او انشاءالله چې کوم دی الله به خیر کړي د سره موږ واپس ځای ته موږ انشاءالله ورسو او بیا به دوباره انشاءالله بل ټرین کې به کښېنو او دوباره سفر آغاز موږ کوو ځکه چې په دې کې خرابي راغله د خرابي د وجې خو چونکې چنګا منګا ځنګل ډېر زیات غټ دی او په دې کې موږ چې کوم دی نو بیا چکر نشو لګولی مختلف نو بل موږ چې بل ټرین کې به کښېنو بیا به موږ د ټوټل چکر لګو ګیر چاپېره ځکه دا تقریبا په دې ځنګل کې چې ګیر چاپېره موږ ګرځو نو په ټرین کې تقریبا د 20 نه والا او د نیمې غنټې پورې لار کېدای شي نو چونکې اوس به موږ انشاءالله دې نه کوزېږو او بل ته به خېږو ټرین دغه دی واپس لاړ واپس هغه هم په ریوس کې روان دی ځکه چې دلته خو د ګیره په دې څه داسې طریقه کار نشته بیا را سره ټرین واپس روان دی په دې ریوس باندې او تاسو هم چې کوم د خیر د نندارې وکئ او خلک هم پریشانه دی چې څه مسله راغله څه مسله رانغله خو زه انشاءالله دې کې به خیر یو په بل ټرین کې به انشاءالله دوباره کینو او بیا به دوباره چکر لګو تاسو باندې به دا ټول تاسو باندې واپس به بیا دوباره د چنګا منګا د ګیر چاپېره د ځنګل سیل باندې دوباره کوو انشاءالله आगे कोई जगह जंगली शेर आ गया ये अंग्रेजों का बना हुआ ट्रेन है ये बताओ जी او دا ټرین اوس واپس راغی دلته په دې لاره کې چې کوم دی دا لاندې نهر هم دی ښه زبردست او ډېر ښکلی یخ نهر دی او ډېر شی دي لکه یوازې دا نه دی نور هم ډېر زیات دي خو
خو د دې یو نه اکسیټ چې کوم دا ټول راس باندې ازما دا کیمرمن په دې سایډ باندې تاسو ته وخی خلک هم ډېر زیات راغلی او رش هم ډېر زیات دی अच्छा इधर अभी हमारे पास एक आमिर साहब है इंशाल्लाह इससे भी बात करेंगे ये भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं कि चंगा मंगल के जंगल के बारे में अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम आमिर साहब वो आप इंशाल्लाह चक्कर भी आपने लगाया लेकिन ट्रेन वापस चला गया आप इसके बारे में क्या कहते हो कि ये क्या मसला है क्या मसला नहीं है क्या वजह हो सकता है ये बस जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन का सफ़र तो बहुत अच्छा था। हम सारे साथी बड़े शौक़ और जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस पे बैठे लेकिन ये सफ़र 20 मिनट का हमें बताया गया लेकिन ये रास्ते में पता नहीं क्या चक्कर था ये हमें इसने वापस कर दिया रास्ते से। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जंगलात है माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया है और बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा ये सफ़र है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे साथी एंजॉय कर रहे हैं खुश हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह दाएँ बाएँ हमारे इस तरफ जंगल है बिल्कुल वीरान और इस तरफ जो है पार्क है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह और बड़ा एंजॉय वाला है ये माशाल्लाह पार्क और बड़ा मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हुए हैं तकरीबन 12-14 साथियों पे मुश्तमिल हमारा काफ़िला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 साथी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और सब ने माशाल्लाह हमने टिक्का बोटी भी बारबेक्यू भी लगवाया है तो इंशाल्लाह अभी हमारा खाना भी तैयार हो रहा है। कुछ साथी हमारे पीछे हैं तो वो इंशाल्लाह बिरयानी तैयार हो रही है हमारी इंशाल्लाह 5 बजे तक ये टाइम है हमारे पास उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम बिरयानी खा के फिर रवानगी होगी हमारी तो ये अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र है। हम सबको वेलकम करते हैं यहाँ सारे साथी आए सारे दोस्त आए माशाल्लाह बड़ा अच्छा पार्क है अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि फ़ैमिली के अतबार से भी अच्छा है लेकिन माशाल्लाह अच्छा है माशाल्लाह एंजॉय वाली ये जगह माशाल्लाह। आप सबको जज़ाए खैर दे बहुत शुक्रिया जी बारक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।